خو یو کوټه مې یو سمه شي یو شی دې مه وي راته نهاره وي تېرو تورو کې یو ګرځو جامې وي نه اچوم ولې دا یو کوټې تکلیف ده دا اوښکې او دا وینې د مور زوی په دغه کې کینو په چوله کې د باران وریږي مونږ د مور زوی جوړ وي ته د ټولو اوبه په بالټو بس ډېره جرګۍ زوی مې وځي هلته بالټو باندې اړم ته د ژوند لیونتوب دومره زیات شوی دا هره ورځ دغه ما خاوند د کوره وځي زه ټوله ورځ جاړم خیال یې که د ژوند ملالی د جبین خالقه دا اوښکې او دا وینې راټولې که سنبالې که راټولې که صاحبزاده وروره اول ستا په اړخ باندې راغللو نن درته څومره نیمګړتیا محسوسېږي بس مړه سړی چې بې امیده شي صیبه نو مزار څه نه پاتې شي امیدونه دا ته یو څو ورځې لیټ شوې باید دغه امید هم کاټ شو بس مونږ یې زمړه بس الله راوستې ده چې یو سختي ده اقرار احمد یو څو ورځې راغللو هغه یو امید جوړ و هغه هم ختم شو جوړ اقرار بیا غلی شو مونږ یې چې والله چې هر څه بیا ختم شو هر سړی راته وایي مه بې امیده کېږه هلکه مه بې امیده کېږه صاحبزاده کله کله دغه خپلو پښو ته کار کېږي ډېره پښو ته بس زه نه ګورم ډېر سای ته راځي خپلو پښو او خامخا بس سړی پښې ته څومره نیمګړتیا پېښ ډېرې بس هېڅ به زه یم ختم یم چې خپو ته وګورم زه یم بس زندګي لاړه نه اوبو نه خوراکي ولې را سره دومره سلګې شروع کړي دي خوراکي لږ راته ووایه یو دوې درې خبره راسه خوراکي وکړه څه د دې ژوند په ژوند کې نن د هغه سه د اوښکو داستان لږ شعر کا چې تا دغه دومره سختې ورځې شپې دغه دلته څنګه سبا کوې خوراکي وروره دی ته یم چې خو یو کوټه مې یو سمه شي یو شی دې مه وي راته نهاره وي تېرو تورو کې یو ګرځو جامې وي نه اچوم ولې دا یو کوټې تکلیف ده خوراکي د ورځې شپې دې ورسره څنګه تېرې کړلې دغه سختي د سختن څنګه و بس د الله خو بس را قسمت خبره نه راوستې نیمګړتیا ډېره وه خوراکي ډېره د مور زوی په دغه کې کینو په چوله کې د باران وریږي مونږ د مور زوی جوړ وي ته د ټولو اوبه په بالټو بس ډېره جرګۍ زوی مې وځي هلته بالټو باندې اړم ته د ژوند لیونتوب دومره زیات شوی تا سره خو خوراکي دلته هغه کاکا هم په جاړه شولو دلته هغه صاحبزاده هم په جاړه شولو دغه اوښکې هره ورځ داسې وي دا هره ورځ دغه ما خاوند د کوره وځي زه ټوله ورځ جاړم کله کله د باچا نه ګیله هم راسي د خدای نه کله کله په مانځه کې جاړي هر وخت وي جوړم پنځه وخته لمونځ او داسې وظیفه یو بس الله ته ډېر وجوړم چې خدای یو کوټې مدد را سره وکړي خوراکي خېټه ساتلی شي نو بس الله یې راکوي موږ له خو هېڅوک څه نه راکوي بس الله یې راکوي الله بس تا چا مخکې ویډیو کړې بس سړي ته ډېره دوا کو هغه راله سودا موده یو خوا بل خوا راکوي هغه ته بس دوا کو ډېره بس هغه راته راشن راکوي راله خوراکي دا راته ووایه داسې کله شوي دي چې هره کله بیمار رنځور او داسې ټایم کې تاسو څه کیفیت وي چې بیمار شو دا لږ مې بیمار و جراثیم وي نو بیا ما ورونو ته ټلیفون وکړو هغه راته وایي چې رایوله کله کله خوراکي چې دغه بل ته خواست کوي یا چې کله ورته وایي نه کوي یا چې کله د دودرو پیسو نه ویي یا چې کله په دغه ظالمه معاشره کې زکات خیرات غواړي نو هغه ټیم کې تاسو په زړه باندې څه تېري بس یو الله خبر دی نو بس بیا مې ورونه راله راشي بس هغه راله بس هغه هم بس نشته پلار هم مړ دی بس لږ ډېر څه راله کوي هغه بس د دوايام راله هلک لم کوي مال هم کوي خوراکي کله چې زړه ډک شي نو هغه زړه په څه شي باندې سپکېږي خیر د لږې دوې درې خبرې را سره وکړه کله چې دغه زړه ډک شي نو دا په څه شي باندې سپکېږي خوراکي په چغو په جړاګانو په اوښکو بس الله ته ډېر جوړ نو بس
الله ته سوال کو بس الله پاک سخت راوستي را باندې. خوراکي دغه پروګرام ډېر زیات اوږدوم هم نه، لنډې لنډې خبرې کوم. ډېر ښه پښتانه، ډېر خواږه پښتانه تاسو خلک ګوري، نو وختونه څه ده په دې کور کې کمی بشی تشي دی؟ بس زه دا خاص کوم ټولو خلکو ته مسافرو ته چې خو د یوې کوټې انداز راسره لږ وکړي. د یوه کوټه لیټین هم نشته، بس نه تانبان مانبان هم راته وکړي وي، او د یوه کوټه به دننه ټوله ختمه هلته ځلې وکړم هلته بیا راوغورځېږي. بس چې باران وریږي بس ما په زړه ټیک وریږي. شو، کله کله داسې چې جاړو دغسې درې ونه په شریکه جاړو درې ونه داسې سپک د باندې زړه سپک شي، او بس اکثر هم داسې زړه پې سپک شي. دته مونږ وایي ته سله جاړې، مونږ په جړه یو ته سله جاړې دی وایي. زوی ته مې کله هیله ملکه ته سله جاړې، وایي تاسو هم جاړئ چغې وهئ، وایي زه به هم جاړم، جاړم. خوراکي په دغه معاشره کې انصاف شته؟ بس ډیرو خلکو کې شته، ډیرو خلکو کې نشته. د غریب رور سره څوک ملاتړ کوي؟ بس دلته نشته، یو بره خلک ښایي بره خلک یې کوي، په داسې خلک نه کوي. ډېر خلک دي نه، ټول کورونه پاخه دي، څو کسې نه چې خیر د کوټې وي امداد ولږ ورسره وکړو. نه لیټین دی، کوټه ده، ټول دیوالونه د مالي ورونه یې ټول هر څه دا پاتې شوي نو اوبه هم دومره کورونه لرو. دا مات ګوډ کانډر ته څوک راځي؟ نه هېڅوک هم نه راسي، هېڅوک هم نه راسي سوای تا نه. څوک حال هم نه پوښتي؟ نه څوک تپوس هم نه کوي؟ نه یو څوک اختر مبارکي هم نه کوي؟ نه نه راسي راځي.